بن عبید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام ناست وو، نو یو سړی رالی لمونځ یې وکړ. نو کله چې د لمانځه څخه فارغ شو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ګوري، نو د ډایرکټ فورا دعا شروع کړه د سلام ما بعد چې اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، به ډایرکټ دعا شروع کړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل عجلت ایها المصلي چې اے مزګزاره تا ډیره جلبازي وکړه، بل اذا صليت فقعدت فاحمد الله تعالى بما هو اهله وصلي علي ثم ادعه. بلکې اے مزګزاره د لمانځه څخه وروسته کته د دعا قبولیت غواړي چې زما دا دعا دی الله جل جلاله په خپل دربار عالیه کې قبول کړي، نو طریقه دا ده چې کله هم ته لمونځ وکړې نو کښېنه، اول د الله جل جلاله حمد و ثنا بیان کړه کوم چې الله جل جلاله یې مستحق دی او د هغه سره شایي، او بیا د حمد څخه وروسته با فرما باندې درود شریف وایي، او بیا به د دې څخه وروسته خپل مقصود بذاتها دعا وکړي چې کومه دعا بیا ستا خوښه دغه دعا خدای پاک به ستا دا دعا بیا قبلوي. لیکن تا ډېره جلدبازي وکړه، لکه موږ په پښتو کې ما د لمونځ وکړي خدای ما اوس ما ټول بس بسم الله من شی به خدای په میشتي ووایي. دا د دعا ادب نه دی، دا د دعا طریقه نه ده، دا دعا او قبولیت ته ګسه نه دي. د خدای رسول وایي دا نه قبلیږي. په دې کې ذخیره احادیث پراته دي، ځکه نمونه قدر حدیثونه دوه درې حدیث درته وایم. په دې کې ذخیره احادیث چې در سبا هم نه ختمېږي، چې بیله اللهم صلی بیله درود شریفه خدای پاک دعا نه قبلوي. خیر نو دا راوي وایي دا کوم روایت چې را نقل کړی دی، دی وایي چې د دې سړي څخه وروسته بیا یو بل سړی راغی او لمونځ یې وکړي، او د لمانځه څخه وروسته ښه په عاجزي سره اول د الله جل جلاله حمد بیان کړي، او بیا یې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل ایها المصلي ادعو تجب، چې اے لمونځګزاره اوس نو ته دعا وغواړه چې ته کومه دعا ته وغواړې خدای پاک به ستا هغه دعا قبلوي، ځکه تا د دعا آداب استعمال کړل، تا د دعا طریقه استعمال کړل، نو خدای پاک به ستا دعا اوس قبلوي. دغه رنګه یو بل روایت کې راځي چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې یو ورځ مال منځ کوي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دلته ناست دی، او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هم ورسره ناست. نو ما دلته د دې په مخ کې لمونځ وکړ، نو د لمانځه څخه وروسته چې کښېنستم نو په دعا کې مې د الله جل جلاله ثنا یعنی حمد تعریف دا مې شروع کړ، او بیا مې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وویل. نو بیا مې د دې حمد او صلات څخه وروسته د خپل دینی او دنیاوي مقاصدو دپاره خپل ځان لره دعا وغوښتل. نو د دې طریقې په لیدو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وفرمایل سل تعطى سل تعطى. دوه واره نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته دا وویل چې اوس نو کته د الله جل جلاله څخه هر سوال وکړي، هر دعا د الله جل جلاله څخه وغواړي، نو الله جل جلاله به متا دغه درکوي. یعنی کوم سوال چې ته د الله جل جلاله څخه وغواړي الله جل جلاله باغه وتا ته درکوي. دوه واره نبی علیه الصلاۃ والسلام او حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته دا وویل. دوه واره د خبرو تر ذکر کړل، مطلب چې د حمد او صلات بعد چې هر سوال وکړي نو ضرور به الله جل جلاله ستا دعا قبلوي. حمد و صلات چیشته وای په دې کې به ډیرو کسان سوچ باندې دا حمد و صلات چیشته. حمد و صلات لکه دا امامان چې دا دعا کوي، دا علما چې دا دعا کوي ته حمد و صلات وای. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. دا صلاة وحمد. او په پای کې بیا درود شریف چیشتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. دا په پای کې درود شریف کچیر د چا دا نه زده دغه شناخته اللهم صل اللهم بارک دي کوي.
دا دې په سر کې وای بیا دې دعا وکړي بیا دې په پای کې اللهم صل اللهم بارک وای دا درود شي. لہذا د دعا په باره کې خو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله تعالی په خپل کتاب تحفه رمضان 169 نمبر صفحه کې شپږ دیرش آداب ښوولي د دعا د خالق شپږ دیرش آداب دي چې په هغه شپږ دیرشو آدابو کې موږ اکثر انسانانو قسم بالله که صرف 3 آداب پر ځای کړي 3 آداب. نو زموږ دعا به څنګه خدای پاک قبول کړي؟ زموږ دعا به څنګه د الله تعالی په دربار کې قبول شي؟ زموږ دعا به څنګه و اسمان ته وخیږي؟ زموږ دعا به څنګه د قبولیت درجه پیدا کړي؟ په هغه شپږ دیرش آدابو کې چې زه وینم والله که موږ 3 آداب پر ځای کړي 3 آداب په شپږ دیرش آدابو کې حکیم الامت مولانا اشرف علي تنوي صاحب شپږ دیرش آداب ذکر کړي په تحفه رمضان کې چې په هغه کې موږ 3 آداب نه دي پر ځای کړي بلکې موږ تاسو په دې خپل علاقو کې وینو بلکې د ځانونو سبه واخو چې د مازی سلام وګرځي یالله کبه د خیر منډه یواره خو مل منځ دا رقم دی لکه چرګ چې دانه ټولوي منځ مې په دا اندازه دی. بیا د دعا طریقه مې دغه رقم دی چې دعا مازی پر مخ باندې لاس تیر کو یالله منډه دا د دعا طریقه نه ده دا د دعا ادب نه دي دا دعا وقبولیت نه رسیږي. د دعا چې ادب پر خپل ځای نه کې د دعا چې ادب نه وای کې د دعا چې احترام نه وای کې ځکه دعا مخ العبادت دا دعا چې دی دا د عبادت مغز دی رسول الله فرمایي الدعاء مخ العبادت الدعاء سلاح المؤمن. بل روایت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا دعا د مؤمن سره داسې لکه صلاح شو سره نور په دعاګانو کې ډیر مجلس دی بلکې خصوصا تاسو به مازیګر وخت بیا هر انسان لیدلی اکثره کسان په علاقو په مساجدو کې به تاسو لیدلی چې مازیګر پر هر انسان باندې دومره نه وخت دی چې مازی امام د دویم سلام ګرځي د مسجد په دروازه باندې بیا رش جوړي پر چا باندې د دکانداري نه وخت دی پر چا باندې د غیبتونو وخت دی پر چا باندې د چغلخوري او د بدګماني او د شیطانت نه وخت دی بچ دې له ما ځان ورسي سبلا خسته کښین یو ور آیت الکرسی وای بیا درود دیر سواره سبحان الله وای بیا درود دیر سواره الحمدلله وای بیا څلور دیر سواره الله اکبر وای چې ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ګرځي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم څوک منځ وکي او د منځ بعد آیت الکرسی وای او بیا درود دیر سواره سبحان الله وای درود دیر سواره الحمدلله وای او څلور دیر سواره یا درود دیر سواره الله اکبر وای او بیا په پای کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دغه کلمه وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وای چې دا صغیره ګناه ده کبیره نه ده کښنی ګناه وي چې دومره ګناهونه کړي لکه د سمندر زګ خدا پاک ټوټل ورمعافي د سمندر زګ غونډه ګناه خدا پاک در معافي الله پاک مهربان ذات چې ګوغه ګناه بم په دې باندې معافي ځکه د الله تعریف بیان صدر دیر سواره د خدا پاک حمد بیان صدر دیر سواره د خدا پاک لوی بیان صدر دیر سواره الله جل جلاله به د انسان ګناه نه معافي لیکن موږ نر هغه د ماجد سمخ کې وتی ما دا خبره دی علم صفه بیان کې اوریدل شو علم دا بیان کوي هغه ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل امین څخه پوښتنه وکړه چې څه د زیانو کم زیانو دي بد د زیانو کم زیانو دي په دنیا کې او څه خلق د انسانانو د کم دي بد خلق د انسانانو د کم دي جبرئیل امین ته نو معلومه غوښته په خدای څخه پوښتنه وکړه جبرئیل امین ولاړ دغه خو شرالي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه وکړه ولا الله تعالی ویل چې بد د زیانو شرونه دي شارونه شو د زیانو چې هغه مساجد په دنیا کې او بد د خلکو چې دي هغه کسان دي چې وماجت اخر راځي اول وځي شو د خلکو هغه دي چې اول و مساجد ته راځي اخر وځي دغه شخلک زموږ د خویوار رکعات د وجن تیر سوي بیا هغه دوه رکعات په دومره سپیډ کړي چې بس خدای دې فضل پر کوي الله دې رحم را باندې وکړي خدای دې قبول کړي بس بیا منډه ده نه راغلی چې مازی وکلی ته ځان وایي مازی دکانو ته ځان وایي
مازې د بل و چغلخورۍ و د بل فساد د بل په کوروي کې و مجلسو ته ځان وایست لیکن وقال الله وقال رسول ته والله کښین ځکه شیطان لاس تر لاندې کړی دی هغه چیر پرېږدي چې وقال الله وقال رسول ته کښین دا ته به یو نیکبخته انسان کښیني تر دې رحمت لاندې به یو نیکبخته انسان راځي چې وقال الله وقال رسول ته یو ځای ناست و علماو خو شیطان و دا ځکې ته څوک نه پرېږدي خدای تعالی دې زموږ په مسلمانۍ باندې فضل کړي په تنبیه الغافلین کې حضرت ابو سمرقندی رحمه الله تعالی د امام حسن بصری رحمه الله تعالی واقعه راوړي وای امام حسن بصری رحمه الله تعالی بل منظور کوي نو یو سړی وو هغه په مازیګر ټیم ډایرکټ ولاړ سمونه بیا کړل هغه بیا دا و چې بوټي کول هغه بوټي په بشاره خېسته په ماجر کې به سایت یې شو نو زغر بیا هغه منځ په امام سی وکي بس چې نماز به سلام وګرځي منډه بیا کړل یو وخت حضرت حسن بصری رحمه الله تعالی ته ډیر خشم ورلی ولدل ترس هغه چې مازګر منځ ما سلام وګرځي منډه کول دلته ترس هغه شورالی او خدا پاک ته هیڅ محتاج نه لري دون فرای یو احتیاج الله تعالی ته نه لري کنور یو احتیاج نور ته لري دا د خره احتیاج خو الله تعالی ته لري دا دعا خو الله تعالی ته وکړه چې خدای پاک یو شته کړه خر را نصیب کې چې زه دغه بوټي تر کوره پرې پوړم دون فرای دون خدای پاک ته احتیاج نه لري چې دلته ساتکې کښینې دا اجتماعي دعا و الله تعالی ته مقبول ترینه دعا ده ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو څو کسان ودرېږي او په دې کسانو کې یو دعا کوي دا نور امین امین فرلري الا اجابهم الله الله تعالی به دا دعا ضرور قبلوي ځکه په ډیرو احادیثو کې راځي چې طریقه دعا اجتماعي دعا او الله تعالی ته مقبول ترینه د خدای پاک قبلوي چې څومره اجتماعي دعای تر یو دوه شدي تر دوه درې شدي تر درې څلور شدي تر څلور لس شدي تر لس شل شدي چې څومره دعا په اجتماعي سره یو دعا کوي دا نور امین امین پر کوي رسول الله فرمایي چې دا دعا به ضرور الله جل جلاله قبلوي زموږ د بسنه راغلی چې ما زمونږ د ماجد ځان وایست نه د خدای پاک سي غواړه خدای دعا والله تعالی ته کوه که دکاندار یې د دکانداري دعا ورته کوه که تجار د تجارت دعا والله تعالی ته کوه که د پریشانی والا د پریشانی د پکېدو دعا والله تعالی ته وکړه خدای پاک به قبول کړي په دا اندازه خو نستا رزق روزي ډېرېږي نستا پریشانی ختمېږي نستا تکلیف ختمېږي نستا مشکلات ختمېږي نه ته په تجارت کې شی ډېروی سي چې ما لمونځ کړی یا الله منډه و تجارت ته منډه که یا و دکان ته منډه که یا و یو زه ته منډه که چې ما زیالته بس یو مسلمان په مخ راواخې په شیطاناتو په منافقاتو په غیباتو په چغلخوري دا طریقه نه ده طریقه الدعاء مخ العباده دا دعا دا رقم ده چې جوړ فرض کلمه وکي او دعا نه وکي لکه شوروا چې وخوري غوښه نه وخوري دا دعا په دې عبادت او مذهب سي دا رقم ده لکه شوروا چې وخوري او ورپسې غوښه هم چې وخوري الدعاء مخ العباده دا دعا چې دا د عبادت مغز دی خدای تعالی دې هدایت راته وکړي